بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو کوربه ساجد محمود خان. پروگرام د نن سوال سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. غږ د پختونخواہ ریډیو FM 92.6 مردان. ګران اوریدونکو، یو صحتمند معاشره کې یو صحتمند نظام وي چې هغه نظام کې د ټولو طبقاتو خیال ساتل کیږي. تاسو به اکثر لیدلی وي په یو معاشره وي هغه کې بعضې طبقات ډېر کمزوري وي، بعضې طبقات داسې وي چې هغې سره د وسایلو کمی وي، بعضې طبقات داسې وي چې هغه خپل بنیادی ضرورتونه نشي پوره کولی. نو د هغې دپاره ضروري دا ده چې مونږ د هغې طبقاتو چې کم محرومیانې دي هغې کې خپل کردار ادا کو او هغه محرومیانې کمولو کوشش وکړو، یا چې کم سره د وسایلو کمی دی هغې ته هغه وسایل ورکو، یا کو داسې معاشرتي سطح باندې د هغې داسې په سپک نظر ورته کتلی کېږي. نو کوشش وکړو چې دې ته موږ په یو ښه نظر باندې وګورو. د دې مثال زه تاسو ته داسې هم درکولی شم چې کو تاسو وګورئ زموږ چې کوم زوړ نظام و په دې بر صغیر کې، نو په هغې کې اکثر به ډېر داسې طبقاتو محنت کش چې هغې ته به سپک کتل، حالانکه به ډېر اهم کردار ادا کو د هغې معاشرې دپاره. هغه به خپل په لاسو باندې محنت کو او هغې معاشرې ته به هغه یو ضرورت پوره کو، خو هغې باوجود به هم هغې ته سپک کتلی کېدل. نو دا سلسله کو تاسو وګورئ نو صرف د محنت کشو حوالې سره نه ده. دا اکثر موږ ګورو چې په زموږ په معاشره کې نن سبا وګورئ بعضې علاقو کې زنانو ته حقوق حاصل نه وي، یا موږ اکثر وګورو نو په زموږ په دې معاشره کې ټرانسجنډر کمیونټي حوالې سره هم ډېر زیات مسایل وي، هغې ته هم بعضې وخت ډېر ښه نه کتلی کېږي یا بعضې وخت ښه کتلی کېږي. نو نور داسې مسایل ورته وي. دې حوالې سره پختونخوا ریډیو FM 92.6 مردان مخکې هم تاسو سره یو څو پروګرامونه تاسو ته وړاندې کړي دي او هم د هغې پروګرامونو په سلسله کې نن هم زموږ یو پروګرام دی. خو د ټول نه مخکې به زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د حکومت خیبر پختونخوا په پیښور کې په قیوم سټیډیم کې د ټرانسجنډر کمیونټي دپاره سپورټس ګالا انعقاد کړی و چې هغې کې د 10 نه زیات داسې گیمونه و چې هغې کې ایله شرکت ورکړی دی او بیا هغې کې چې څوک فرست سیکنډ تھرډ یا چې کوم حساب سره یې وین کړی دی هغې له انعامات ورکړي دي او دا یې حوصله افزایي یې کړې ده. نو ګران اورېدونکو، داسې قسمه ایونټس کول، داسې قسمه خلکو ته موقع ورکول، هغې مخکې راوستلو مقصد دا وي چې دا خلک کو څه محرومیانې فیل کوي یا داسې دې ته احساس کېږي چې موږ سره په دې معاشره کې ډېر ښه سلوک نه کېږي یا زموږ خیال نه ساتلی کېږي. نو چې کله حکومتي سطح باندې یا معاشرتي سطح باندې د داسې خلکو خیال وساتي شي، دې ته داسې عزت ورکړي شي یا دې دپاره داسې ایونټس ارګنایز شي، نو دې ته دې بیا ځان د دې معاشرې حصه ګڼي او دې ته دا محسوسېږي چې دا معاشره زما دپاره ده او زه د دې معاشرې دپاره یم او دې سره هغه معاشره نوره هم صحتمند او خوالي طرف ته روانه شي. ګران اورېدونکو، د ملک د ترقۍ دپاره ډېره ضروري ده چې هر کس د خپلې سې شمه د ملک د ترقۍ دپاره بلی. نو دې دپاره ضروري دا ده چې د هر کس ته په مین سټریم لاین کې راشي او خپل صلاحیتونو ښه نه ښه طریقې سره بھرپور استعمال وکړي شي. او دغې حوالې سره پختونخوا ریډیو مردان هم د خپلې سې شمه بلی او چې کم دلته کې ټرانسجنډر کمیونټي ده د هغې خلکو ته اواز کوي، د هغې اواز تاسو ته در رسوي او هغه خلک بیا خپل اواز، خپل مسایل تاسو ته وایي، خپل فیلینګز تاسو ته وایي، خپل ځان باره کې درته وایي، یا تاسو ته داسې یو دغه درکړي چې موږ هم ستاسو د دې معاشرې حصه یو او تاسو موږ د دې معاشرې حصه وګڼئ او موږ له هغه احترام رسپیکټ راکړئ چې هغه کم از کم د یو شهري حق دی. ګران اورېدونکو، د دغه سلسله کې نن موږ خپل سټوډیو ته د ټرانسجنډر کمیونټي نه، د خواجه سراو د کمیونټي نه مس مردان ته اواز کړی دی. نن به هغې سره موږ خبرې ترې کوو. مس مردان ما ته دا خبره وکړه چې هغې وایي چې زه خو ډېر زیات انټرویو سره زما ډېر زیات زما څه ایکسپیرینس نشته، ډېرې خبرې نشم کولی، ډېر نارمل خبرې کوم او ډېر زیات زما تجربه نشته، بلکې ما ته یې خو چې زه ډېر چالاکه نه یم. نو موږ ګورو نن به یې سره خبرې کوو، کوشش به کوو چې څه نه څه خبرې یې وکړي او کو تاسو ته څه پیغام درکول غواړي، څه خبرې کول غواړي خپل کمیونټي حوالې سره، نو هغې باندې به موږ یې سره ډسکشن کوو. ټول ناول خو مس مردان زه تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی ویم او زموږ راتلو ته زموږ سټوډیو ته په راتلو باندې تاسو ته ویلکم کوو. ډېر شکریه، ډېره مننه د خیبر پختونخوا ریډیو مردان، ډېره مننه د کوم د ټول ټیم چې موږ دلته راوبللو او انټرویو ریکارډ کړو. زه به غواړم دا چې ستاسو چې کوم خلک ستاسو ډانس خوښوي او ستاسو کوم پروګرامونه ګوري یا دا کوي،
نو نور هم داسې خلک دي چې به انټرسټډ وي. نو تاسو کو خپل ځان باره کې څه ویل غواړئ؟ جی زما مس مردان نوم دی او کله زما بل نه هو زه مردان کې پاتې کېږم او مردان کې ژوند کوم او ټرانسجنډر یم او ډانس کوم. دا راته ووایه د تاسو مس مردان دا نوم چې دی دا تاسو له چا ټایټل درکړی دی که دا تاسو خپله دا کړی که دا د دې څه سټوري ده؟ اوس که یو بل څوک راپاسي یو ټرانسجنډر یو هغه وایي چې زه مس مردان یم دا نه ده نو بیا نو بس هغه خو عوامو ته پته ده چې مس مردان څوک کیدی شي. ټول پاکستان ټول کې کې پته ده چې مس مردان نوم یو وي په یو نوم خو بیا نور د خلک ځان ته وایي نو وایي دي. او دا چې د نو خیبر پختونخوا زما کوم مینوال دي پښتانه ډېره مننې دا کوم دوره مینه محبت یې ماله راکړی دی او چې چېرته هم زه ځم نو ماله ډېر عزت راکړی دی. دا نوم ماله بس عوام راکړی. جی ټیک شو. بل دا راته ووایه چې د خپل تعلیم باره کې راته ووایه چې ما میټرک پورې تعلیم کړی دی او سرکاري سکول کې. پخوا به موږ چې کله تعلیم کو نو هغه ټایم به وایي ساینس ته ویلی دی کو آرټس ته ویلی دی که نه؟ ما آرټس ویلی دی. نو هغې سبق سره مخکې ډېر شوق نه و؟ نو بس سبق سره زما شوق و ولې نه خو بس بیا زما ډانس سره هم شوق پیدا شو. او بل دا چې عوام طرف نه مسایل کنه ټرانسجنډر ته چې څوک ورته په ښه نظر نه ګوري بیا چې په خلک پوه شي چې او دا خو ټرانسجنډر دی نو بیا تنګوي. هغه سکول کې شي یا بهر شو نو هغوی بیا تنګول شروع کړي نو بس خامخا هغه سبق نه بیا د انسان زړه تور شي او بیا ګرانه وي. ټیک شو. زه به غواړم دا چې تاسو چونکې زموږ پروګرام ته راغلي یو دې نه مخکې موږ ټرانسجنډر سره په دې حوالې سره خبرې کړې دي خو چونکې تاسو هم یو ایکسپیرینس شوی دی تاسو به هم داسې په خپل لایف کې لیدلي وي چې تاسو ته مسایل راځي یا دغه راځي نو تاسو نه تپوس به دا کوم چې تاسو سره ړومبې خو راته دا ووایه چې د کور والا رویه چې کله ته پته ولګي چې دا ټرانسجنډر دی یا د چې کوم رجحانات دي هغه دې سایډ ته دي نو بیا تاسو سره د هغې رویه څنګه وي؟ نو بس دا خو پښتانه دي پښتونخوا ده نو څوک هم دا نه غواړي چې زما رور دی یا زما زوی دی ټرانسجنډر شي یا د ډانس کې ګډېږي دي نو بس د کور طرف نه خو ډېر مسایل یې پیله ورونه نه پرېږدي پلار نه پرېږدي چې دا زما رور او یا زوی دی نه ګډېږي نو ډېر مشکلات دي تشدد هم کوي نو بس بیا هغوی اکثر بیا مجبور شي د کور نه بس پرېږدي د کور نه بس څوک چې دی نو څوک ومني چې او بس زه د فیلډ دی یا پکې دی خوشحال دی نو پرېږدي او چې څوک نه مني بس نه پرېږدي څوک دی چې ډېر پکې دي خپل پلارونو وجلي دي مړه کړي دي. دا اساس تاسو په نظر کې دا څه وجه ده چې دا دی نه مني یا د دې سره یو ضد کوي یا د سره یو نو زموږ معاشره داسې ده که نه چې دلته کې نه مني څوک چې ما خو تاسو ته وایي چې زموږ څوک نه غواړي چې زما زوی یا رور دی زما ټرانسجنډر شي ډانس ته کوي نو دا زموږ معاشره چې ده نو نه مني. نه چې تاسو بیا پروګرامونه له بوځي او بیا هلته ډانس ګوري او هلته ټرانسجنډر ته ګوري هلته هغې خپل فنکشن ته آواز کوي نو هلته یې خو برداشت کوي خد ډېره برداشت کړي زما په خیال تاسو له پیسې هم ډېرې درکړي بیا چې کله تاسو ډانس کوئ نو بیا هم پیسې درکړي. جی بالکل نو دا خو بس یو دغه دی بیا خلک ایکسپټ کړي خوښوي خو بس پهله چې کوم کور طرف نه ډېره مسلې نور عوام خلک چې نو لکه ډېره مینه ورکوي نن سبا ډېره مینه محبت کوي خلکو کې لکه لږ اویرنس راغلی دی. زه به غواړم دا چې تاسو دا خو د کور خلکو رویې شي تاسو سره یا هغې کې یو قسم دغه وي خو د بهر خلکو تاسو سره څنګه رویه وي چې د محلې خلک وي یا د کلي خلک وي یا بهر بازار کې یو ځای بل ځای تاسو سره د خلکو رویه څنګه وي؟ نو خلکو کې ښه هم شته او خراب هم شته نو چې کوم ښه وي نو هغوی خو لکه ښه نظر باندې کوي او چې کوم خراب وي نو هغوی څوک رنګارنګ نومونه علي وایي دا پلان کې دا داسې وي هغسې نو ډېر لکه محلو کې هم دا خبرې بار بازار کې چې ګرځي هم دا خبرې اسپتالونو کې هم دا خبرې سکولونو کې هم دا خبرې نو بس چې کوم خراب خلک نو بس خراب نومونه اخلي. لکه داسې مطلب تاسو داسې سب مطلب خاص واقعي طرف ته ویل غواړئ چې تاسو سره داسې څه شوي تاسو خو ډېر داسې رویه د خلکو پاتې شوي نو تاسو کو خاص واقع بیانول غواړئ چې تاسو ډېر زیات پې محسوس کړي او نو بس داسې خو ډېرې واقعي دي کومه به داسې څه زه ووایم دغه کې وایي کني کہاں تک سنوگے کہاں تک بس داسې خو ہزاروں کی شکوے ہیں. جی بالکل تاسو سره د خلکو د رویې حوالې سره تاسو خبر وکړه نو دې کې خو ډېر خلک به داسې وي چې تاسو به ډېر خیال ساتي او ډېر به تاسو سره نږدې ستاسو ملګرتیا
ما اورېدلي دي چې ستاسو ډېر ښه ملګري هم وي پکې. او بالکل ولې نه، ټول یو شان نه وي، زموږ پکې ښه ملګري هم وي ډېر، او پښتانه خو دې نه مینې ورکولو والا زموږ ملګري دي. او پښتانه خو بیا ټول مینه ناک دي، زموږ پکې داسې ملګري چې هغه ډېره مینه موږ له راکوي، زموږ ډېر خیال ساتي، او چې زموږ څه ضرورت وي هغه موږ له پوره کوي. نو دا خواله او دا مرګرتیا چې دا صرف ضرورتونو پوری کنه، مطلب نو بس دې کې دای چې بس څوک د خپل مطلب د پاره خپل بخه پورې تعلق ساتي، څوک دای چې ټول عمر سره ساتي، کدی پیل کې نه نو د سره تعلق ساتي او خیال ساتي. نو بس ډېر رنگارنګ کسان پکې شته. تاسو لکه مطلب داسې مرګري شته چې هغه تاسو ویل شي چې مخلص دي او بالکل شته، زموږ ملګري شته، زموږ خیال ساتي، هر ځای موږ سپورټ کوي چې زموږ باندې سخت راځي هغه ته ولاړی او زموږ یو خبره مني. دا تاسو د ډانس دا فیلډ دی یا مطلب تاسو سنگینګ هونه کوي صرف ډانس کوي کنه؟ نه سنگینګ نه کوي، صرف ډانس کوي. نو د خپل ډانس سره څومره تاسو مطلب مینه ده یا ده؟ نو بس زموږ ډانس سره مینه ډیره ده، او د بچپن نه زموږ ډانس سره مینه ده. دا څه وجه چې د ټولو ټرانسجنډر د ډانس سره مینه ده؟ نو بس دا خو د اوس به خدای خبرې د بچپن نه داسې انسان کې یو دغه چې بس در چا خپل سره شو کې د چا اوس عام خلک د هغې سره شو کې، د چا چرګانو سره شو کې، د چا سپو سره شو کې، د چا سره نو بس داسې زموږ ټرانسجنډر دین زموږ خو کپړو سره لکه شو کې، ډانس سره زموږ شو کې چې موږ ښې کپړې واچو پروګرام کې او ډانس ښکلی وکړو. دینه مخکې ما خپل پروګرام ته یو ټرانسجنډر راوغوښتی نو هغې وایي چې زه ډېر زما د ډرسې سره ډېر زیات شوق دی او ډېر قیمتي ډرسې اچوم. نو تاسو خو ډېر زیات بجټ په دې باندې هم خرچ کوئ؟ بالکل، چې زموږ پروګرام کې 20,000 روپۍ وګټو نو دا 10-15,000 روپۍ موږ په ډرس ورکړو. نو ډرسونه خو زموږ قیمتي هم وي او ګران هم ډېر وي. بل دا راته ووایي چې تاسو کله دې فیلډ ته راځئ مطلب ډانس ته یا مطلب داسې پروګرامونو له ځئ، نو تاسو د نور داسې چې کوم روزګار دی یا جابس دی یا هغې طرف ته ولې نه ځئ؟ مطلب تاسو باندې خلک دا هم ډېر زیات اعتراض کوي چې تاسو داسې یو فیلډ ته ځئ چې هغې ته بعضې وخت په معاشره کې ښه نشي کتلی، یا بعضې خلک په دې باندې تنقید کوي په دې ډانس باندې او یا داسې پروګرامونو باندې. نو هغې دا وایي چې تاسو له پکار دا دي چې کو تاسو ته فرض که یو مسله ده چې تاسو هغه ټرانسجنډر یې، نو تاسو له پکار دا دي چې تاسو یو کوشش وي. ای بیا مثالونه هم ورکوي چې داسې لیکچرران پکې هم شته، جابس کولو والا هم شته، په ښه ادارو کې کار کوي که نه، زه نوم نه اخلم خو داسې ښې ادارې هم شته چې هلته کې ټرانسجنډر کار کوي، ایون په میډیا کې کار کوي. نو تاسو دې سایډ ته ولې راځئ؟ مطلب زموږ داسې خواجه سره دي چې لکه دې کې څو قسمه دي که نه. نو اوس لکه چې اوس زه شوم نو که زه اوس په یو اداره کې زه کار جوب شروع کوم نو خلک په دغه وایي چې وایي پلان میس مردان هغه لړ او دا دی هغه دی او خبرې به پزل کوي. نو هغه هره اداره کې چې کوم نو هغه اوس که لکه چې ډانس یو انسان پرېږدي یو اداره کې جوب کوي نو هغې کې به څوک څه وي نو هغه زړه به تور شي. نو دغه شان زموږ د معاشره داسې چې ځکه زموږ ډېر ټرانسجنډر وي او ښایسته وي یا وړوکی وي نو خلک ورپورې بیا خاندي او وایي دا خو پلان کې داسې لړ او هغسې لړ، او چې دا کوم جوب کوي زموږ خواجه سره نو هغوی خو لکه سم سیریز وي که نه، خو لکه ډانس یې نه کړی د بچپن نه سم ګرځي، لکه هېڅ ټرانسجنډر خو لکه سم ګرځي که نه، نو هغوی ته څه مسله بیاني د جوب کولو کې. او هم چې کوم زموږ ډانسران چې کوم دي ګډ شوي په وخت باندې نو کوي که بیا جوب کوي نو هغوی ته بیا ډېرې مسلې راځي په هره اداره کې. مطلب تاسو دا دی چې کله تاسو ادارو کې جاب کوي یا دا دې حوالې سره تاسو ته چې کوم مشکلات راځي نو د خلکو د رویې حوالې سره راځي؟ بالکل د خلکو د رویې د لاسه بیا تاسو جاب نو بس هغه خامخا زموږ داسې ډېر ملګري چې ډانس پرېښودی دی او جاب بلکې په تبلیغ کې تللي، داسې زموږ یو ملګری تبلیغ کې تللی نو ما پسې راغلو چې ما له څه جاب وګوره او زه دا ما ورته ټیک ته وګورم چې بیا ما بل ورځ کته نه بیا ډانس ته راغلو نو ما ورته تا خو تا له ما جاب هم کتو او بلکې کتلی مې نو یو سټور کې نو ما ته چې لکه ما تبلیغ ته زه لړم خو ما ته اوس هم په کلي کې خلک وایي چې پلان کې ټرانسجنډر داسې لړه وایي پلان کې زوی دا هغه ډانسر دی لکه وایي پزل زه بیا راتنګ شوم چې ما ورته دا خو تا ډېره غلطه وکړل نو بس په دې وجه باندې خلکو له هم پکار چې داسې کول نه دي پکار چې اوس هغه عاجز تبلیغ کې لړ او تاسو تنګو بیا په تبلیغ کې چې پلان کې داسې ګرځي او د پلان کې زوی دی نو هغه بیا مایوسه شو بیا دې پیل ته راغی دا څو د افسوس خبره ده. او دا خو دې کې اوس یو خبره بل هم ده چې فرض که تاسو که چېرته نوکر هم شئ او تاسو د 100,000 روپۍ د میاشتې اخلئ چې هغه تاسو کله کله په یو شپه کې هم ګټئ که نه نو تاسو خو دومره ایکسپنسیو ډرسونه اچوئ نو آیا بیا ستاسو گزاره به کېږي په دغې تنخواګانو کې؟ او نو گزاره خو به خامخا بیا خلک کوي
او بیا خو ډریسونه نه ګنمه خو صرف خوراک سکا کی یا نارمل ډریس. جی ها بالکل بیا خو نارمل زندگی وی کې دونه خرچه نه وي. او کنه زه ما مخکې چې کوم ټرانسجنډر راوخت نو هغه وی چې موږ ډېر قیمتي ډریس چو کومره بعض او بل دا چې زموږ کور طرف نو زموږ باندې ټول فیملی موږ ساتو کنه لکه چې زما ټول فیملی د عزیز خپل ساتم ټول زموږ داسې لکه څوک مشر نشته نو بیا خامخا خرچیم ډیری دي. مس مردان تاسو ماته دا وایي چې تاسو اکثر د کور والد در یو خبره کوي چې ډېر زیات خنوي کنه نو چې رویه در سره خنوي او تاسو نه خو تاسو په وجه عزت کیږي او غیرت خرابېږي کنه نو بیا غ پیسو ته څنګه لاس نیسی مطلب هغه خوخي نو دا خو د چې لکه ډیر زمونږ ډیر ملګری چې هغه پلار یا رور نو د ټول خو یو شان نه کړي څوک لکه ډیر غیرتی انسان نه هغه بالکل نه پریدي څوک بیا وی خیر د ایدین بس بیا هغه خامخا پیسو ته لاس نیسی. مطلب پیسې خوخي نو پیسې بیا خوخي یا بالکل خزر بس ټیک ما چې دا کلیریټي وشي ځکه چې زه اکثر اینم چې ډېر داسې خبرې کوي او بس لکه ډېر بکی کنه بیا خلک دوی بس ډانس کاوه موږ پیسې راوړل لکه ډېر بکی داسې کنه. مس مردان زه غواړم دا چې تاسو موږ ته د تاسو مرګرو سره یا تاسو سره داسې واقعیات شوي چې تاسو هسپتال ته یا چېرته یو ادارې ته تللی یې او هلته کې تاسو سره د رویه خرابوي یا داسې یو څیز چې هغې باندې تاسو ډېر زیات محسوسه کړي چې دا موږ سره ډېر زیاتې روان دی. بالکل داسې واقع شوي دي. اوس زموږ مخکې رزق ملګري لګېدلي په ډزو نو هسپتال ته تللي نو هغه چې نو یو خو پات شوی الله دې وبخي بل زخمي و ډېر نو هغه د یو هفته 10 ورځې چې 10 ورځې هغه کټ هلته هسپتال کې پروت و نه چا ول ټانکې کړې وې نه ول چا صفایي کړو دغه شان رجس پروت بس دغه ډرافونه به ته چړاول او ډېر په بد حالو. بیا چې مونږ میډیا باندې आवाज چت کړ مونږ ملګرو مشران ټرانسجنډر نو بیا ولا هسپتال کې لګ خیال وساتو کې نه د هسپتالونو کې بیا خیال نه ساتي څوک که پرایویټ شو که سرکاري شو او نو هغه له پکار چې زموږ ټرانسجنډر چې سینو که ډزو لګي یا نه جوړ یا نو هغه برای مهرباني چې هغه دی بسره رویه استعمالي. ګران اوریدونکو مس مردان سره به زمونږ د پروګرام د نشست جاری وي دې سره به موږ خبرې اترې کوو خو راځئ چې د مس مردان په چایس باندې یو ګانه اورو ځکه چې هغه وایي چې زما هارون باچا او نازي اقبال مې ډېر زیات خوښه ده او د هغې سینګینګ مې ډېر زیات خوښ دی نو موږ کوشش کوو د خپل سټاف ته وایم چې تاسو ته د نازي اقبال یا د هارون باچا په آواز باندې یو ښکلې غوندې سندره ولګوي. غزل شیشی غزل سترگو کے خندا غزل شنڈ غزل رنگ غزل شنڈو کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل سترگ غزل شیشی غزل سترگو کے خندا غزل شنڈ غزل رنگ غزل شنڈو کی مسکا غزل سترگ غزل سترگ غزل. غزل جال غزل زلفو کی ہر ول غزل توری نرے ورزی غزل خال پکلا بل غزل منڈس پی نزنا دولا چمو کمل غزل لڑا نرے پوزا کنت کئے غٹے غزل غزل دنگ نرے غاڑیو پسل غزل او تل غزل
هر سپیناله چ غزل هر سره منګل غزل سترګې غزل سترګې غزل غزل قامت غزل سینا غزل او هار غزل رنگ غزل غرور غزل اقرار غزل انکار غزل وقت پیغل توب ځواني غزل شوخ سنگار غزل زړه غزل درزا غزل قادي غزل تلوار غزل سلیکي غزل غزل مستی غزل خمار غزل شب غزل شبنم غزل چمن غزل بهار غزل سترګې غزل سترګې غزل دروغ رښتیا وي د راتلو وعدې غزل غزل څلنډې اوږدې وي د وصال لیټې غزل غزل کله شرابي سترګې اودې اودې غزل غزل کله په خندا کې اننګي مړې غزل غزل اصل کې دا درې غزلې دي چې شریختیا غزل یو دې پیدایښت بل ځواني بلا فنا غزل سترګې غزل سترګې غزل سترګې غزل شیشې غزل سترګو کې خندا غزل شونډې غزل رنګې غزل شونډو کې مسکا غزل سترګې غزل سترګې غزل سترګې غزل شیشې غزل سترګو کې خندا غزل شونډې غزل رنګې غزل شونډو کې مسکا غزل سترګې غزل سترګې غزل ګران اوریدونکو تاسو ته په خپل پروګرام کې بیا هر کله وایو یو سوال زه به تاسو نه کوم د حوالې سره دی چې ټرانسجنډر حوالې سره موږ اکثر ګورو په اخبار کې راځي میډیا کې راځي کله په یو ځای کې کله بل ځای کې ای باندې تشدد کیږي ای باندې اکثر زور زبردستی ور سره کیږي زیاتې ور سره کیږي کنه نو د حوالې سره به تاسو ویل غواړئ مطلب او نو د حوالې سره زدا ویم چې لکه نیمه غلطي زموږ د ټرانسجنډر وی کنه نو به چې تا پکې نیمه غلطي ومنله نور خو پکې نیمه غلطي نه مني او نو زه دغه ویم کنه لکه دا خبره بکې لکه چې زه په خپل ټرانسجنډر ماته پته ایدار سره نو نیمه غلطي زموږ د ټرانسجنډر وی کنه لکه اوس یو کس نه ته پیسې وخوري او هغه سره بیا تلیپ نه ورکې او بل ملګری او ساتي هغه د پیسې خوري نو خامخا هغه پکېږي یا د ته پښتانه دي کنه کنزل سوک نه برداشت کی ته د کنزل او کې یا د سبدر دوی نو بیا خامخا تشدد کیږي او ورس کیږي ټول خلکو سره بخا اخلاق استعمالي ابل دا چې لکه عام عوامم لکه ډیر زیاتې بالکل زیاتې کوي نو هغه بیا زمو خواجه سره له پکار چې خپل سنوي حکومت شته راپورټ به کوي بل څه دی کوي بل څه لکه نیمه غلطي زمو د خواجه سره وي نیمه غلطي د عوام وي ها مردان یو خبر راته بل دا وکړه چې ته خو د ټرانسجنډر سره اکثر پاتې شوی کنه ډیر زیات تاسو باندې لیدلی وي مرګریم هم شته کمیونټي کې هم پاتې کېږي د پاره کې خلک اکثر دا وي چې ډیر زیات بدتمیزي وي او د دې د لهجه کې کنزل او وینا ډیر زیات کوي دي دا تاسو د دې حواله سره و چې دا تاسو مطلب ولې دومره نو زمون خواجه سره چې کوم دي دا نوې کلچو سره او ته خواجه سره او کې دا ټول بدتمیز دي او مخکې چې کومه هغه خو اخلاق په خې استعمالول نو تاسو ته پتی تاسو په پیژنې عوام ته هم پتی چې کوم مخکې خواجه سره او نغی باندې بدوره تشدد نه کېدی او نه بدون کیسونه راتل نو چې زموږ دا خواجه سره راوتی دي دا ټول واړه دي نه پويږي او نو دون عقل دا وشتنوي خامخا بدتمیز دي کنزل کوي او بس هغه د لاس ماحول خراب دي
ته چې دا وجه هونه چې د سرم داسې رویه اختیار کړی شوی معاشره د طرفه نو په بدل کې دی هم اکشان بیا ریسپانس ورکوي نو بس داسې کېږي او زمونږ خواجه سره په کار زمونږ داسې د فیلډ هم زمونږ داسې دی چې دی کې به دغه دماغ ساړه ساده که نه لکه دونه ګرمه نه به دغه نه کوي نو خامخا زمونږ چې کوم خواجه سر نوي دي نه پوهېږي او دومره ایجوکیټډ هم نه دي که نه ډېر یو نانی پکې ایجوکیټډ دی نور ایجوکیټډ نه دي نو په دې وجه باندې کنځلې هم کوي او بدتمیزي ها یو راته بله خبره ده که دا زه اکثر د ټرانسجنډر چې کله پروګرام ته راغواړو نه موږ دا تپوس کوو لومړی خو راته دا ووایه چې ستا بینک اکاونټ شته زما بینک اکاونټ شته ها او بل دا راته ووایه چې تاسو د خپل فیلډ نه علاوه چې کم ډانس کوئ یا مطلب پروګرامونه لځئ دې نه علاوه ستاسو ذهن کې کله دا راځي چې مطلب مونږ داسې چلو کو چې بای مونږ سره څه وخت کې پیسې راشي یا یو ټایم کې مونږ سره پیسې دي نو ګران سوټونه اغوستلو په ځای یا د میک اپ دا قیمتي سامان اغوستلو په ځای کاروبار کې چرته ولګو یا داسې یو ځای کې انویسټمنټ وکړو چې د هغې نه مونږ ته آمدن راځي سبا له مونږ ته زمونږ باندې خراب وخت راځي یا فرض کوو عمر زیات شي بیا تاسو ډانس نشئ کولی نور څه داسې مجبورۍ راشي نو هغې لپاره هغه سیوینګ تاسو استعمالولی شئ یا هغه کاروبار هغه پیسې استعمالولی شئ نو داسې څه قسمه سوچ ستاسو راځي یا دا تاسو په دې باندې چېرته سوچ کړی دی بالکل دا خو زه خپله هم یم او نورو خواجه سره او ته هم ټرانسجنډر ته دا ویم چې لږ خپل تاسو ګټې پیسې همدا ځان له جمع کوئ اکاونټ کې جمع کوئ یا پې ځان له ځمکې واخلئ څه بل بزنس پې شروع کړئ نو هغه تاسو بیا مخکې ډانس نه کوئ او هولډ شئ نو هغه به ستاسو په کار راځي نو زما هم شکر الحمدلله زه هم خپل چې دی نو پراپرټۍ بزنس کوم شروع کړی مې ټول عمر زه خو به ډانس نشم کولی نه به دې فیلډ کې یم نو زما نور خواجه سره ته هم دا میسج دی چې یا خپل ځان وپېژني خپل سیوینګ پیسو سیوینګ دی وکړي او خپل کاروبار شروع کړي مطلب تاسو کاروبار کوئ جی بالکل خپل بیټ سره زه لږ نو دا کاروبار ستا ډېر ښه شو که نه او ډېرې پیسې دې چېرته وګټلې نو ته به هغې باندې داسې څه د دې ټرانسجنډر دپاره څه اداره جوړې داسې څه خیال دې شته بالکل زه خو ټرانسجنډر دپاره هم او عام چې زموږ کوم عوام پښتانو کې څوک لکه غریب وي نو هغې سره هم زه مدد کوم او داسې زه اداره جوړل غواړم چې د خپل چې څوک خواجه سراو شو که عام خلک شو چې ډېر غریبانان دي که نه زمونږ لکه ډېر خیبر پښتونخوا کې غریبانان ډېر دي نو هغوی دپاره زه داسې دغه کول غواړم چې هغوی سره زه مدد کوم چې زما څه بس کېږي او زمونږ دا پروګرام ګورئ یو خو درته وایم چې دا خو ډېر زیات خلک اوري او بل دی کې دا خبره ده چې دا په ریکارډ باندې راځي هسې نه سبا له ډېرې پیسې وګټې او بیا اداره جوړولو ته دې مړه نه کېږي او بیا نه د ټرانسجنډر مدد کې نه د عامو غریبو مدد کې هغه خلکو ته پته ده ما خلک بس کوي خو خدای ته پته ده خدای ویني چې زه څنګه مدد کوم خلکو سره او څوک ویل نه دي په کار خو بیا هم که نه خدای ته ښکاري خپل کوشش زه کوم ډېر او ما ته سکون ملاویږي چې کوم غریب عوام دی یا زموږ غریبانان خواجه سره سره زه مدد کوم دی کې ما ته سکون ملاویږي او دا ځکه چې تاسو دا کمیونټي خپل کمیونټي کو ښه کول غواړئ یا دا کوم چې څومره تاسو کې تکړه خلک راځي داسې خلک راځي چې هغې مختلف ادارې کولو کې کاروبار شروع کړي یا داسې سوشل ویلفیر ارګنایزیشن شروع کړي نو تاسو به الله هغې دې کمیونټي ته یو ریلیف ملاویږي چینج به راځي چې هغه خلک چې کم کار کوونکي خلک دی هغه هم ستاسو د کمیونټي نه بیا زیات چانسز دا وي چې ستاسو دا کمیونټي به ښه شي او دې ته به ښه ډایرکشن میلو شي مردان زه به غواړم دا چې اوس موږ لږ غونته کې لایټ غونتې خبرې شروع کړو زه اکثر چې پروګرام کې زموږ د پروګرام فارمیټ هم داسې دی چې دې کې موږ ډېر سنجیده قسم خبرې کوو او اکثر په مسایلو باندې دا کوو چې کې سوشل ایشوز معاشرتي مسایل راځي دغه لایټ غونتې کوېسچنې به درنه مو کوو ستاسو اوس هم زما په خیال ګران سوالونه ډېر نه خوښه ډېرې خبرې مال نه راځي ما اوس خبرې زده کړې ډېر لیټ هم زده کړي دي خو صحیح دي خبرې هم ټیک دي دا راته ووایه چې ستاسو فیورټ سنګر څوک دی میل کې که فیمیل کې دواړه راته ووایه ښه نو میل کې چې دی پښتونخوا کې زموږ ارون باچا صاحب شو او کرن خان نور داسې خاص نشته او فیمیل کې چې دی نو نازي اقبال او زما ښه فرینډ ده اوس لندن کې ده او دوی ورپسې ګل پاڼه دا راته ووایه چې د اردو ګانې تاسو اورئ او ګانې خو زه ټولې اورم
ها د اردو چې کوم سنگر دی اردو والا چې کوم غاني اردو والا څوک وختي اردو والا کې ما میډم نور جهان ډیر خوا او الله دې بخي او الکانو کې چې نو عاطف اسلم ها هغه غاني ډیر زیاته ها دا راته وای چې خوراک شوق ساتي کنه او خامخا می خوراک جو خور څوک ساتي ها نو مطلب ود دې ټیم کې کو تاسو ته پوس کوم تاسو فیوریټ ډیش کوم یو دي نو ازما فیوریټ ډیش چې دي نو باربیکیو چرسی والا او فرش سبزیان می خوخي او خپل د کوکینګ چل درځي کنه مطلب او سلک ډیر راځي کوکینګ چل مو وسیز د کړي نمخ کینا بنډي په خول شمه او چي په خول شمه د سلک لګ چې کوم آسان ثانیه په خول شم دا راته و چې زمونږ چې کوم پښتو ادب کې وګوره یا اردو ادب کې چې کوم شاعران دي ډېر ښکلي ښکلي شعرونه دا کوي نو تاسو شعر و شاعرۍ سره شوق لرئ نو شعر و شاعرۍ سره زما شوق دونه نشته نه مې خوښ خلک بالکل نه مې خوښ نه او دا راته ووایه چې کو فرض که اوس تاسو څنګه وایي چې یو ګانا راته ووایه نو تاسو مطلب ویلی شئ نو ګانا خو مال نه راځي زما اواز ټیک نه دی نو ګانا نشم ویلی سوري ها صرف ډانس کولی شئ او صرف ډانس زموږ د پښتونخوا ریډیو چې کوم لیسنر دی بدقسمتۍ سره ستاسو اوس پرفارمنس خو نشي کتی په هغه باندې هغوی زما ویډیو یوټیوب او فیسبوک کې کتی شي زما پیج کې دې ټایم کې موجوده چې کوم زه ټیک شم اوکې خد دا راته ووایه چې دا چې کوم کورونو کې ستاسو په شان ټرانسجنډر وي یا مطلب یو ایج کې داسې شي چې بیا کوروال ته پته ولګي چې دا ماشوم د رجحانات دې سیټ ته دي نو هغې خلکو ته به تاسو څه ویل غواړئ هغې پیرنټس ته هغې رونو ته هغوی ته زه دا میسیج ورکوم چې هر چا د چا زوی دی که د چا رور دی هغه ټرانسجنډر وي او ګډېدو سره شوق وي نو هغه د بالکل نه تنګوي هغه سره د خره وي د بچپن استعمالي غلط نومونه دی هغه ته نالي نو هغه به دونه نه خفه کېږي چې کور کې ولې مینه ورکوي نو هغه به بهر بیا دیهان به د هغه بهر ته نی دونه چې کور کې بېعزته کوي او ټولو د رنګارنګ نومونه الي نو خامخا خفه شي ډانس ته راوځي دلته خو زما ټوله بېعزتي کوي رونه راله بېعزتي کوي پلار راله کوي نو زه بیا دلته څه کوم نو هغوی ته زما میسج چې خپل رور یا د چا زوی وي نو هغه ته ښه نومونه اخلي د بچپن نه او ښه رویه ورسره کوي نو هغه بیا ډانس طرف ته دومره شوق د هغه نه وي مس مردان تاسو نه یو بل تپوس کوم یو خو دا تاسو کور کې چې چاته داسې قسمه ماشوم وي رورې وي زوی وي هغه حوالې سره دا خبره وکړم خو زه به غواړم دا چې کوم معاشرې کومه رویه وي نو هغې حوالې سره خلکو ته به څه پیغام ورکړو اکثر خلک هم داسې وي چې سپک ګوري نومونه اخلي یا تنګول کوي بعضې وخت تشدد هم کوي پکې بالکل نو خلکو ته هم زه دا وایم چې زمونږ کوم خواجه سره ټرانسجنډر دي هغوی ته په ښه نظر ګوري دا خو د الله پیداوار دی الله پیدا کړي دي هر یو څه الله پیدا کړي زمونږ د خواجه سره هم الله پیدا کړي بیا انسانان دي چې ځناوران هم نه دي نو هغوی ته زه وایم چې تشدد تاسو مه کوئ ځکه چې دا د هر چا کور کې پیدا کېږي لکه داسې اوس د چا کور کې اته رونه خویندې د چا لس وي نو ټول خو سم یو ټول خو یو شان نه وي که نه نو هغې کې یو یا دو چې نو هغه خواجه سره راشي یا د جینکو طرف ته د ډانس سره یا د جینکو کپړو سره شوق وي چې زه دا واچوم نو هغوی ته زما دا میسج ده چې ټرانسجنډر خواجه سره ورته په ښه نظر وګوري ځکه چې دا هغوی کرم پیدا کېدی شي دا راته ووایه تاسو چې چېرته ډانس لځئ یا تاسو کوم ځای کې څه پروګرامونه اکثر اټینډ کوئ نو هلته کې بیا هلته در سره د خلکو رویه بیا ټیک وي او نو داسې خو لکه مونږ خو چې څوک عزت والا خلک وي ښه خلک وي مونږ بوځي نو هغوی ښه وي خو دا بهر نه چې کوم یو څوک راغلي نو هغوی بیا لکه چاله بېعزتي وکړي څوک څه چغې چانګې وي نو مونږ خو چې څوک بوځي خو ډېر ښه خلک وي نایس او ښه په عزت سره هم بوځي عزت سره هم راولي خو چې کوم فنکشن ته بهر نه څوک راغلي وي نو هغوی پکې بیا ډېر دغه کوي که نه بېعزتیانې کوي خواجه سره وله مس مردان دا راته ووایه چې تاسو کوم ټرانسجنډر دي د دې څه هوبیز ما زه اکثر تپوس کوم اکثر د دې هوبیز نه وي که نه اکثر تپوس کې ستا څه شوق دی نو بس دغه ډانس و که نه دا ولې تاسو بل څه سره شوق نه وي ستا خپله شته داسې نور څه هوبیز د ډانس نه علاوه
جی بالکل. زه چې بچپن کې زه وړوکی وم نو زما کمترو سره او دغه چې کومې مرغۍ وې دې سره زما شوق و. داسې ټول خواجه سره او خپل شوق وي د چا سپو سره وي چا چرګانو سره چا خپل دغه شوق وي څنګه چې د عام انسان وي دغه زمونږ هم وي. خو بیا زمونږ دا اپیل داسې چې دې ته راشي بس بیا هغه ټول هغه هر څه ختم شي چې شاته څه وي. نو بس ځکه زما هم بچپن کې مې دغه سره شوق و کمترو سره چرګانو سره او دغه ساتل سوی شوي داسې رنګارنګ مختلف مرغۍ که نه نو دوی د ټولو خو بیا خامخا چې دې پیل ته راشي نه هغه هر څه هېر شي. اوس لکه ستاسو اوس بیا زموږ بیا دې پیل کې چې نو ډانس سره زموږ شوق وي او ښو کپړو سره چې هغه ښایسته کپړې موږ واچو ښایسته پیزار واچو بیا زموږ ټول شوق دې طرف ته شي. مس مردان زه به غواړم دا چې څوک تاسو په خپل یو خواجه سرای او د فیلډ نه خبر یې معاشرې نه خبر یې د خلکو نه خبر یې او بیا تاسو خبر یې چې کم قسم مشکلات د خواجه سراو ته راځي. زه غواړم دا چې تاسو د چې کم خواجه سرا نه وي د خپل کور وزي د فیلډ ته راتلل غواړي یا راځي یا اکثر داسې قسم اکټیویټیز کې انوالو کیږي نو هغې ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ هغوی ته زما دا پیغام دی چې کوم نوي زموږ خواجه سره راوځي او کوم کورونو کې دي ازلی کېږي چې زه ډانس ته وځم او ورو نو هغوی ته زما دا میسج دی چې تاسو بالکل مه راوځئ ځکه چې ما ټول پاکستان وکتل ټول مشکلات ما وکتل چې دې پیل کې څونه مشکلات دي څونه دغه دي پکې بې عزتي ده څونه پکې دغه دی عزت دی نو تاسو بالکل مه راوځئ خپل مور پلار سره وخت تېروئ خپل وروڼو خویندو سره بیا به تاسو که دې پیر ته راوځئ تاسو بیا خفه چې مونږ کور ته نه پرېږدي او دا هغه نو خپل مور پلار د دې پیر دپاره مه پرېږدئ خپل مور خوشحاله ساتئ خپل پلار خوشحاله ساتئ خپل وروڼه خویندې خوشحاله ساتئ او دې پیر ته تاسو بالکل مه راوځئ دې پیر ته ګورئ هم نه بس هغوی سره خپل ژوند کوئ او خپل چې تاسو له هغوی څه جوب درکوي یا سبق وایي تاسو نو سبق هم خپل مه پرېږدئ زموږ چې کوم ملګري دي نو سبق بالکل مه پرېږدئ خپل سبق وایي او دې پیر ته مه راوځئ او خپل جوب چې څوک کوي نو خپل جوب دی کوي. زه به غواړم دا چې دا تاسو خواجه سراو دپاره یو پیغام ورکړو چې دې فیلډ ته راتلل نه دي پکار دې کې مشکلات ډېر زیات دي بې عزتي هم ده پکې اکثر ډېر زیات مسایل وي پکې د هغې په ځای د خپل تعلیم کوي خپل کور کې چې ورته څه کار روزګار میلو شي یا پلار سره څه مدد کولی شي یا وروڼو سره څه هیلپ کولی شي هغې کې دې لګیایي. خو زه به غواړم دا چې عوامو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ عوامو ته هم زما دا پیغام دی چې تاسو چې کوم خواجه سره دي هغې سره تشدد مه کوئ او خیر دی که تاسو لکه دا خبره زه کوم مخکې ما ویل دي چې لکه ډېر خواجه سره ووجني که نه نو خیر تاسو لکه که تشدد هم کوئ خو لکه وجنئ مه چې ځکه دغه د کور نه هم راوځي نو کور کې هم څه دغه ني د هغه عجز او بیا بار هم داسې ورسره وي وجنئ نو هغه د هغه زندګي باسي شوه خو بس ختم شي خو لکه ډېر په بې عزتۍ باندې د دې دنیا نه رخصت شي نو خیر دی که تاسو که تشدد سره هم کوي نو خیر دی خو لکه وجنې دي نه خواجه سره. ګران اورېدونکو زموږ دا پروګرام به مس مردان سره جاري وي او دې دوران کې موږ تاسو باندې د مس مردان په فرمایش باندې چونکې د دې نازي اقبال ډېر زیاته خوښه ده او ملګری هم ده نو د هغې یو ښکلې غوندې سندره به او ستاسو خوښه ده داسې؟ او بالکل. ګران اورېدونکو مس مردان سره به زموږ پروګرام جاري وي هغې سره به موږ د خواجه سراو په مسایل باندې خبرې کوو د خواجه سراو ته چې کوم مشکلات وي او کم هغې سره زموږ په معاشره کې کومه رویې اختیار کېږي د هغې حوالې سره به خبرې اترې جاري وي. موږ دې ټایم کې به یو بریک طرف ته به ځو او بریک کې به د مس مردان په چایس باندې د هغې چایس ستاسو ارون باچا زما خوښ دی په میل سینګرانو کې کرن خان شو او نازي اقبال او ګلپاڼه اوس دې کې تاسو کوم سونګ لګوي نو ها او د عاطف اسلم باره کې تاسو ماته وی چې او هغه سینګر ښه سینګر دی خوښ دی زما. ها نو زه به خپل چې کوم زما سټاف دی ته به زه ووایم چې هغې ته ستاسو د پروګرام دوران کې د ستاسو د چوایس سینګر ګانه پکې پلی کړي. جی بالکل. نو ګران اورېدونکو تاسو سره ملاویږو د دې ګانې نه پس.
ګران اوریدونکو تاسو ته په خپل پروګرام کې بیا هر کله وایو. ګران اوریدونکو زموږ پروګرام اختتام طرف ته روان دی. خو دې پروګرام کې موږ غواړو دا چې کوم مردان سب میسج ورکول غواړي خپل اوریدونکو ته، خپل عوام ته، خپل خلکو ته چې کوم د مردان خلک دي یا د پختونخوا خلک دي، نو د پختونخوا ریډیو د پلیټ فارم حاضر دی. کو تاسو سوال غواړئ نو ویلی شي. جی زه به دا میسج ورکوم خپل پښتنو ته چې زما پښتانه کم ځای دي، نو بس الله دې خوشحاله ساتي. ډېره شکریا. زه بیا هر انټرویو کې چې ډېره شکریا زه د هغې دا کوم چې دونه مینې مال راکړه، دونه محبت چې هغه په پښتونخوا کې که پاکستان کې هر ځای پښتانه دي زه تللی یم نو ما یې ډېره مینه راکړې ده. که کوواټ شو، که بن شو، که نوخار، پېښور، چارسده، مردان، صوابې او سوات، بونیر، داسې ټول علاقو ته زه تللی یم که نه، نو ټول ډېره مینه محبت یې مال راکړې دي. نو ډېره شکریا زه د هغې ادا کوم او الله دې خوشحاله ساتي چې دونه مینې مال راکړې ده. او که زه دا فیلډ هم پرېږدم نو دا ټول پښتانه به زه یادوم او زه به دې پسې بیا ډېره خفه یم. نو ته چېرته روان یې چې داسې میسج ورکوې که نه؟ نو که زه لکه دا فیلډ زه پرېږدم که نه، نو لکه دی ته زه ویم چې لکه اوس لکه خامخا پرېږدم به، نو که دا فیلډ زه پرې هم دم نو زه به دا ټول پښتانه چې زه چا لکه پروګرامونه له ما څوک بوزي یا یې به وتلي یم نو دوی به ټول زه یادوم، زړه کې به زما وي. ضرور. او الله دې کې چې تاسو چې کوم ارمان دی چې تاسو بزنس دی وي، تاسو خپل سیټ اپ دی وي او تاسو زر تر زر دا پروګرام د خپل د فن د فیلډ فن او فیلډ فن دی یادول پکار. نو الله دې کې چې تاسو زر خواهش پوره شي، تاسو خواهش پوره شي او تاسو خپل بزنس او خپل کاروبار طرف ته لاړ شئ. جی ګران اوریدونکو دې سره زموږ د پروګرام اختتام ته رسي. تلو کې به تاسو دا ووایو چې کله هم تاسې داسې قسمه خلک وینئ چې هغې پورې خلک څه قسم خندنۍ کوي یا هغې ته سپک ګوري، نو تاسو خپل کوشش کوئ چې هغې ته پویه ورکړئ، ته دا خبرو کې د داسې خبرو نه منې کوئ. رانو هفته کې به بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. ستاسو نه اجازت غواړو. الله په امان. لزم چرتا کډه مې واغستل زم چرتا، کدا غمونه می شکم چرتا، کدا غمونه می شکم چرتا. هو کډه مې واغستل زم چرتا، کډه مې واغستل زم چرتا، کدا غمونه می شکم چرتا، کدا غمونه می شکم چرتا. چرته داسې زیب پریوزما، زم چرته داسې زیب پریوزما، زم چرته داسې زیب پریوزما، زم چرته داسې زیب پریوزما چې را سره نه ستا غم چرته، هو چې را سره نه ستا غم چرته، کدا غمونه می شکم چرتا، کدا غمونه می شکم چرتا. پزړه پاتې دي ډېرې خبرې مې پزړه پاتې دي ډېرې خبرې مې پزړه پاتې دي ډېرې
خبرې مې په زړه پاتې دي ګورو برابر شي موسم چرته هو ګورو برابر شي موسم چرته که دا غمونه مې شکم چرته که دا غمونه مې شکم چرته دا سکیږي دا سوینما خدایا دا سکیږي دا سوینما خدایا دا سکیږي دا سوینما پسترګو نور پاه एकदम چرتا پسترګو نور پاه एकदम چرتا کدا غمونه می شکم چرتا کدا غمونه می شکم چرتا نشتا مازونه هغه دبدبه دې نشتا مازونه هغه دبدبه دې نشتا مازونه هغه دبدبه دې نشتا وی په سوخ کې محترم چرتا وی په سوخ کې محترم چرتا کدا غمونه می شکم چرتا کدا غمونه می شکم چرتا هو کډه می واغستل زم چرتا کډه می واغستل زم چرتا کدا غمونه می شکم چرتا کدا غمونه می شکم چرتا کدا غمونه می شکم چرتا